نن چې کومه دعا ده نو دا یو بهترینه دعا ده د هر تکلیف لپاره د هر مصیبت لپاره کافی ده. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی و د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو او عرض وکړو چې اے د الله رسوله بیګا شپه کې ماته تکلیف رسیدلی او زه لړم چیچلی وم او د هغه لړم د وجې نه ماته زیات تکلیف دی او زیات پریشانه یم. نبی صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته وفرمیل چې تا د ماښامې دا دعا ولې نه ویله؟ که چېرته ته دا دعا ویلې وی نو تا ته به تکلیف نه وی در رسېدلی. دغه شان یو بل حدیث دی. خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ما واورېدل وی فرمایل چې که چېرته تاسو په یو ځای کې پړاو کوئ په یو ځای کې دمه کوئ نو د هغې نه مخکې تاسو دا دعا وایئ ځکه چې په دغه ځای کې به تاسو او د ډیر ضروري څیزونو سره به مخامخ کیږئ. خو مخکې دا دعا وایئ چې د دغې تکالیفونه د دغې مصیبتونو نه تاسو محفوظ شئ. یو بل حدیث دی هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو د ماښامې دا دعا وایئ نو تاسو به د هر تکلیف نه محفوظ یې، تاسو ته به چېرته تکلیف نه دررسي. او بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنه د هغې په اهل خانه او د هغه په کور کې یو فرد مار چیچلی و نو د الله پیغمبر هغه ته مو وفرمایل چې تاسو دا دعا ولې نه ویله؟ د دې دعا په نه ویلو په وجه باندې ته مار چیچلی نو تا بېګاره دا دعا ولې نه ویله؟ نو هغه دعا دا ده اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا دعا سحر موای او دا د ماښام موای، انشاءالله الله تعالی به تاسو د هر قسم ضروري څیزونو نه حفاظت درکوي.